ونسب الثاني للبعض دا دوم کول چې ده چې هدایت دلته موصله للمطلوب ته وایي، یعنی دا هدایت معنا دلالت ته راهنمایي خو تعلق مطلوب سره بذات ته منځ کې لارې دا حذف دي، سلوک دا حذف ته، ځکه دلالت کې قوت ته کنه به چې دلالت کې قوت مضبوط دلالتي بیا آتا رسی مطلب ته بذات واسطو ته اعتبار نشته چې لارې باندې تلل دي لار دا لوجه د قوت دلالت نه دې کول نسبت سره د بعضو ته چې معتزله دي، خو دا تحریر د محل نزاع وکړ تر اوسه پورې چې نزاع د فرقو ده، اشاعره دي معتزله دي. نو اشاعره معنا کې ارادت الطریق او معتزله معنا کې دلالت موصله الی المطلوب او هغه ارادت الطریق یعنی لار معتبره ځکه دلالت کې قوت نشته، نو ارادت الطریق الموصله الی المطلوب لار اخکار کول دي، هغه لار به تا مطلب ترسي خو شرط سره، شرط دا چې تو سلوک وکې، چې سلوک نه بیا نه رسي مقصد ته دی نه رسي. دا دوه کوله شو ونسب الثاني الى البعض، دوم نسبت بعضو ته شوی ده چې معتزله دي، او دې معتزله باندې اعتراض کوي، بیا شاعرو باندې اعتراض کوي، دوړو باندې اعتراض کوي. حاصل دا اعتراض په معتزله ودا ده چې تاسو وايي معتزله وایي چې هدایت دلته موصله ته وایي، یغه راهنمایي ته وایي چې بذات تعلق مطلوب سره چې تا ورسې مطلب تا منځ کې لار السلوک دا حذف تا، اگر کوي پکې خودی ته اعتبار لګ دا ځکه البته دلالت مضبوط تا هدي تا لاس نه نشي مقصد ته درته. نو که هدایت باندې دلالت موصله ای چې دلالت تا په خپل راسي مطلب تا قوت په دلالت کې به هدایت په هدینا اون کې دا به معنی دلالت موصله ای او تعالی باطل دلیل ملازمه خاصان ده چې هدایت دلالت موصله ده، دا هدایت دلالت ته چې تا خپل راسي مطلب تا فما سمود فادینهم کې هم هدایت تکن دې معنا به دلالت موصله ای ته کوي هدایت تا وتعالی باطلون دلیل ملازمه فاسان ده چې تاسو وايي معتزله چې هدایت دلالت موصله للمطلوب ده او دام هدایت تا دې معنا به دلالت موصله للمطلوبي تعالی والے باطل ځکه به دا معنی اما سمود فادینهم هر څه سمودیان دي فاوصلناهم دوم ورسول حق تا به دا معنی ځکه هدایت تاسو معنی درته موصله کو چې مقصد ته رسولای مطلب ته به دا معنی شو چې سمودیان فادینهم اوصلناهم دوم ورسول مقصد ته، حالانکه دا باطل معنی ده ولی ځکه سمودیان ایمان نه ده ثابت په صالح علیه السلام والاول منقوذ ايضا ها سدلته اوس ارادت الطریق معنی واغله بل صحیح ده ځکه میدان معنی کیږي چې اما سمود فادینهم ای ارینهم الطریق نو ته مونږ لار ښکارا کړ، بل لار ښکارا کړو، لار ښکارا کول سره خدا لازم نه ده چې ته مطلب ترسه، لار سره خو مطلب ته پس راځي چې ته سلوک خو کې کنه لاړ خوشې په شرط خو ادا ده چې تل نه پنو خالی لار ښکار کول سره مقصد ته نه رسي. نو ما سمود فادینهم دامنا فارینهم الحق ته مون حق ښکار کړ او سید صالح علیه السلام هغه نبی او هغه لار ته ښکار کړ، فلار ښکار کول خو مستلزم نه دي مقصد ته رسیدل، شرطونه غواړي، لار غواړي، الله ر باندې تلل غواړي، هغه لانه په لارې نو ایمان نه ده ثابت، نو نفي د ایمان مستلزم نه ده، مستلزم نه ده فساد د معنا لره،
معنا کې هیڅ فساد نشته ځکه دې نه معنا اراتو طریق وکړه چې سمودیان فارې نه مو طریق لار مور تخکارا کړ نو لار سره خدای اند لازم چې دوی ایمان راوړی نو که سمودیان ایمان په صالح علیه السلام نه دا ثابت نه دی ثابت ادینه هم سره چې منافات نشته ځکه هدایت په معنا دی اراتو طریق سره ده امانه دا چې موږ دوی ته لار ښکارا کړ لار ښکول سره لار ښکارا کول سره ایمان نه دلایي وګوره چې اشاعره مانو کې به اعتراض نه واردېږي چې معتزله مانو کې به اعتراض وارد ده والاول منقوذ ايضا بقوله تعالى انك لا تهدي من احببت دا اوس اشاعره باندې اعتراض کوي دا اشاعره معنا ټیک نه ده چې دوی چې هدایت معنا ارات الطريق ده ان دلالت علی ما یوصل للمطلوب راهنمای د لاره چې غلار ته مطلب ترسي خو به شرط سلوک دی باندې اعتراض ده نقض ده څنګه نقض ده نقض اجمالی ده چې ګوره تاسو وایو چې هدایت په معنا د ارات الطريق سره ده به هدایت په معنا د ارات الطريق سره به هدایت په دې آیت کې چې انک لا تهدی من احببت دلته وی ارات الطريق سره والتالي باطل دلیل ملازمه آسان ده چې تاسو وایو چې هدایت ارات الطريق ته وي خدای هدایت تکنه انک لا تهدی من احببت کیوم هدایت ته تاسو هدایت ارات الطريق ته وي دلته معنا ارات الطريق به ودا معنی انک لا تهدی من احببت انک لا تريد طریقہ تلار نسخ کار کوله من احببت تا او دا من فاسد ده لکه لار خو کار کوله شي نبی خو راغله دغه پرې چې لار کاری به څنګه دا معنا شو اشاره باندې اعتراض شرکت تاسو وایو چې هدایت ارات الطریقه یا هو انک لا تهدی کې هم معنا ارات الطریقه وتالي باطل ذکر به دا معنی چې انک لا تهدی من احببت تیرات الطریق نشي کولای من احببت تا دا معنی خو غلطه ده ځکه انبیا خو راغلي دغه پرې تیرات الطریق کوي اچي سال المطلوب واهله بیا ما اعتراض نه وردیږي ځکه بیا دا معنی ده انک لا تهدی من احببت تنصر سوال مقصود تا انك لا توصل الى المقصود من احببت تنصر سوال مقصد تا من احببت چا سره چې تا محبت تا چې هغه ابو طالب ده او دې واقعات تاسو ته معلومه ده چې ابو طالب بیمار و حضور مبارک ورغه اخیر ټیمه ده او توای چې تر دا کلمه یو ځلی وایم به زبتا پر سفارش کوم قیامت پورې واختار العار على النار دعار مختار ته ترجیح ورکړ پور عار واخسته چې دا هم پر شرم ده اول ته ابو جیل ناستا نور مشران ناستی او ورته وای ابو طالب ته چې ته اعتراض کې دین دی پلارونی کو نه چې ته کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو دا واختار العار عن النار عار فخ یعنی دا معنا چې عار ځان ته نه پرې خدای پیغور النار فخ چې بس ټیک تا وګوره دلته انک لا تهدی من احببت تی سال مطلب ته نشي کولای دی هغه چا چې تا ور سره محبت ته چې تا تر ده ځکه تر خو ډیر تکلیفونه کړیو او ډیر خدمت کړو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دښمنونو نه ساتلو سره د شرک نه تر یو کنه خو بیا هم لکه د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خیال ساتلو نو حضور دې سره محبت چې دا ایمان راوړي لیکن دې ایمان نه راوړای
شرمېدلی عار ودته چې ګوره دا اور نه ویارېدی دا منه خو صحیح ده اکیراتو طریق منه واخلې بیا نه ده صحیح ځکه بیا خو دا منه کېږي چې لا تهدي من ابدا ته لار اراعت څه ښکاره کولی نه شي لار من احببت ته دا منه خو غلطه ده ځکه دا خو راغلی دی پاره چې لار ښکاره کړي نو دا په اولې معنی اعتراض نو دواړه مسلکونه مورد دی اعتراض کو ادوړ باندې نه اجمالی شو چې کله تاسو خبرې صحیح وي به دلته هدایت دلته استعمال ده بیا خو په کار ده چې دلته دغه معنی چې کوم تاسو وایو ا معتزله وی ویله چې تاسو ولا دوا متخلفه ده تاسو خو هدایت باندې دلته ایصال نشو کولای چې ما سمود فاضینه مونږ دو ورسول حالانکه نه دی رسیدلی لرنګ دا دوم نه اجمالی شه پالي سنت چې تاسو ایرات طریق وایو بیا خلاته دي منابب تکید ده به بدلته ایرات طریقي او مدام متخلفه ده دلته ایرات طریق باندې نه ټیکيږي لکه بیا خو به دا معنی چې دا کله ته دي منابب تیرات طریق نشي کولای حالانکه دا معنی غلطه ده واحتمال التجاوز مشترک دا جواب د سوال مقدر نه سوال دا ده اشاره او طرف نه جواب ده هغه جواب باندې دا رد کړي سوال دا ده چې اشاره او جواب کړه ده کنه څنګه اشاره وای چې د تیراتو طریق ته وای اکته وای چې د تیراتو طریق ته وای به خلاته دي منابب تکم دغه معنا ده چې تیراتو طریق نشه کولای ادمه غلطه ده ځکه نبی مبعوث دغه پر صلی الله علیه و وسلم چې دایراتو طریق وکي به څنګه الله سبحانه و نفي کوي چې نه کلا تهدي منابب ته تیراتو طریق نشه کولای منابب ته دا معنا خدا دا متخلفه ده هدایت ایراتو طریق معنا متخلفه ده دلته نشته نو دو وای جواب کیا شاعره چو هدایت معنا داسې د ایراتو طریق ته وای دا معنا حقيقي ده خدل تعالی تهدی من احباب تکي په ایصال المطلوب باندې محمول ده مجازن نور هدایت باندې ایراتو طریق ته اشاره وای چې هدایت ایراتو طریق ته وای کنه یعنی دلالت علامه یوصل المطلوب اکته نقص کیا نقص اجمالی چې بیا خدلته هدایت ته بدلته هدایت باندې ایراتو طریق مدام متخلفه ده دلته ایراتو طریق باندې نه ده ټیک چې تیراتو طریق نشه کولای دا مانو غلطه ده دو وای چاو هدایت باندې د ایراتو طریق دا معنا حقيقي ده بدلته په آیت کې لا تهدی کې ایصال معنا مراد ده معتزله والا مجازن او دا معنا ده چې د کلا تهدی معنا وبتا انک لا توصل المطلوب من احببت دا شو انک لا توصل من احببت المطلوب ته من احببت مطلب ته نه سره شولای بس دا مجازن مراد ده دا په دغه جواب رد کړي چې احتمال د مجاز خو مشترک ده بیا هم معتزله داسې وایي لکه تدلته داسې وایي چې هدایت معنا حقيقي خو ایراتو طریق ته اپلا تهدی منابب ته کې ایصال معنا مراد ده مجازن بیا معتزله داسې وایي چې هدایت معنا ایصال المطلوب ده اما سمود فادینهم کې ایراتو طریق معنا ده مجازن دغه بعد اسی جواب کوي نبی دیوت مذهب ترجیح په بل نه راغله متزله بنا څه وای چې مونږی ذات ایصال للمطلوب ته وای اکه ما سمود فادینهم کې به دا معنی چې سمودان دي فاوصلناهم مون ورسول مطلب تا حالانکه ندی رسیدلی ځکه دوی ایمان نه د ثابت په صالح علیه السلام دوی نه د تیراتو طریق معنا مراد د مجازن دا څه معنی ده اما سمود فادینهم ای فارینهم الطریقه موږ ته لار ښکار کړ دا مجازي معنی ده بس ایمان دې نه ثابت کړه لکه لار ښکار کول صرف ایمان لازم نه ده دو بدا سے جواب کی لہذا دا جواب چا شاعرہ کئی چې ہدایت باندې راتو طریق ته اپ انک لا تهدی من احببت کې معنا دا ده چې تی سال مطلوب ته نشي کولای مجازن
کدا جواب دو کینو دا جواب دو مرجح نه ده دو مذهب ترجیح نه ثابتې ځکه دغه سي جواب معتزلام کوي اب وای چې ذات ایصال المطلوب ته وای اما سمود فادنهم کې معنا ایرات الطریق ته مجازن بیا خو ترجیح د مذهب د اهل سنت نه را په معتزله باندې و احتمال التجاوز مشترکون احتمال د مجاز چې خپل ته حقیقت وای ابل ته مجاز وای او هغه مراد کې په اعتراض کې دا مشترک ده دا دو داسې کولای شي معتزله چې ذات باندې ایصال د حقیقتن عقل ایرات الطریق اخلو مجازن وللمناقشه في امتناع حملي على هذا المعنى مجال فتامل دا مولا جلال مناقشه سره ترجیح ثابته معنا د ایرات الطریق راجح کوي دا سی وای چې نه هدایت ایرات الطریق ته وای لار ښکارا کول دلالت علی ما یوصل المطلوب راهنمای د لارې چې لار ته مطلب ترته دا معنا حقیقی ده دا حقیقی معنا ده اکتوای دا مدام تخلفه ده پینه کلا ته دی من احباب تکه ځکه دلته به دا معنی چې تیرات الطریق نشه کوله من احباب ته ایرات الطریق خو کولای شي څنګه دا معنا کی شو دا خدای ته نه مراد کیږي پینه کلا ته دی کې چې تاسو وایو علی سنت هدایت باندې ایرات الطریق ته اعتراض پینه کلا ته دی نو وریدږي چې دلته مدام متخلفه ده دلته ایرات الطریق نه ټکیږي ځکه چې بیا ودا منه کیږي چې تیرات الطریق نشه کولای انبیا خو غلی رات الطریق پاره دو وای مجيب وای کنه ما سره مناقشه شته ده مناقشه دلته ځکه کولای شم په چیش کې کولای شم په امتناع الحمل کې یعنی توای چې لا تهدی من احباب ته په ایرات الطریق نه حملېږي ځکه به خدا مړه کیږي چې تیرات الطریق نشه کولای خو ما سره مناقشه ده دې خبره چې ته خدا سي وای چې لا تهدی من احباب ته کې ایرات الطریق نه اخستل کیږي د آیت په ایرات الطریق نه حملېږي زوائن المناقشه مجال فتعمل مناقشه ز تاسو سره کوم چې ایرات الطریق ز خسته شم ا دې پر گنجائش ته ده فتعمل سوچ وکړه څنګه سوچ وکړه داسې چې زدا سویا شاعرو طرفنا چې ټیک ته هدایت ایرات الطریق ته وای اکه متریز وای چې نه کلا ته دې منا باب ته کې خو به ما معنا ایرات الطریق او دا کنه ان کلا ته دې منا باب دا معنا چې ایرات الطریق نشي کولای کته وای چې دا معنا غلطه ده چې ته غلطه ده نه ده غلطه دا ټیک ده ایرات الطریق نشي کولای ای ان کلا تتمکن من ایرات الطریق څه قادر په ایرات الطریق نه اگر کا ظاهر کې کوي او تا قدرت کې ایرات الطریق نشته لکه وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وما رمیت اذ رمیت نفی کړه اثبات وکړه نه دی وشته هغه وخت دی وشته یعنی و دی وشته ظاهرا خو تا وشته خو حقیقت کې وشتل چې د کفار سترګو ته د خاورې ورسېدي دا تا نه وکړه نو ظاهرا خو رمې تا وکړه چې کفار سترګو ته د موټه خاورې وشتي ټول سترګو ته ورسېده اړان دسلو په مصیبت باندې ککړ شو وما رمیتا اذ رمیتا چې ودی وشت ظاهرا ما رایت ما رمیتا حقیقت کې تنه ورامي چې دو سترګو ته ورسېدل دا ثانه وکړه دلته دا معنا ده چې دایت باندې ایرات الطریق ته ان کلا ته دې معنا وخت تیرات الطریق نشي کولای بس دا معنا ټیک ته کنه اشاعره وای هدایت ایرات الطریق دلته دا معنا ده کته دا معنا غلطه ده چې تیرات الطریق نشي کولای ایرات الطریق پر خو انبیا راغلي دي جوړه جنانه ټیک ته ایرات الطریق نفی ٹھیک تھا انک لا تهدی مناوب تھا ای انک لا تتمکن من ایرات الطریق تقدیر پہ ایرات الطریق نہیں ہے کنا ظاہرا ایرات الطریق تو کیا خدای تا مقدور نہ ده حقیقتا تی ایرات الطریق نہ کیا تم مظہر مظہر نے
ته مظهر دی راتو طریقې یعنی تا له خولې نه دا بیانات وزي خولې مبارک نه دی بیانات کېږي او خلک یاروي نو تی راتو طریق خو کیا مظهر خو مظهر نه لا تتمکن من راتو طریق تا قدرت کې خدا نه لکن تا مقدوراتو کې خدا نه ده اگر که ظاهرا اراتو طریق تکوي ته مظهر لکه مونږ تاسو دا خبرې کو نو مظهر خو مونږ یو خو مظهر نه یو یعنی مونږ دا مقدور نه ده دا خبره دا خبره چې په خله کو دا مونږ مقدوراتو نه دي قدرت کې نشته ځکه اسباب دي قدرت مونږ سره نشته چې علم ده تا علم نشته په خبرو باندې چې دا زه خبرې کوم دا څنګه کوم ادا ما جواب خبره څنګه کوي ادا आवाज لخلې څنګه وځي ادا ما زین ته څنګه راځي دا خبره ادا ولې راځي هیڅ پته نه لګي نو ایرات مظهر خو یې بیان خو کیا دیرات طریق و مظهر نه اتا قدرت کې دانشتا لا تتمکن من رات طریق تقدیر پی رات طریق نه ځکه قدرت دی رات طریق ډېر کیسې غواړي اختیار غواړي علم غواړي نو نبی مبارک ته په دې باندې علم نشته چې دا زه خبره کوم دا خبره ما دماغ ته څنګه راځي ایوا دا ما خپل څنګه وایي دا आवाज مې له خپل څنګه وځي دا مخاطب ته څنګه راسي دا مخاطب پوي کیږي څنګه دا عمل څنګه پکې دا علم خو حضرت مبارک ته نشته نو دا قادر پیراتو طریق نه ده اگر که ظاهرا ایراتو طریق کوي لہذا علی سنت طرف نه دا جواب شو چې ایراتو طریق حقيقي معنی ده اپینه کلا تهدیدی ایراتو طریق معنی ده اعتراض نه واردېږي چې ته ایراتو طریق نشي کولای اکتوای ولې انبیا خو راغلي دي پر دي جواب دی چې مقدور نه دي کنه ظاهر ته ایراتو طریق کوي خدای دو قدرت کې نه دي انک لا تتمکن من رات الطریق من احببت تنه قادر پیرات الطریق باندې من احببت تا چې ابو طالب صاحب ذکر ویلا وللمناقشه فی امتناع حملی مناقش چې مناقشه وکي معترض چې اعتراض وکي فی امتناع حملی فی امتناع الحمل کې چې دای معترض هغه خدا سے وایي معتزله چې حمل ول دی هدایت پیرات طریق ممتنع ده پینه کلا تا دی منابب تک حمل ول دی هدایت پیرات طریق ممتنع ده پیرات طریق پر هم بیا راغلی دي دا وایي للمناقشه ده معترض پرشته چې مناقشه وکي په امتناع حمل علی هذا المنع په امتناع الحمل کې او دا وایي چې دی هدایت حمل پیرات طریق نه ده ممتنع دا ٹھیک تا مناقشه وکي په امتناع الحمل کې او دا وایي چې حمل دی هدایت په نه کلا تهدی من احباب تکي پیرات طریق باندې نه د ممتنع ٹھیک تا کنه چې تیرات طریق نشي کولای یعنی تا قدرت کې نه ده ولین مناقشه مناقش پر په امتناع د حمل دی هدایت کې علی هذا المنع پیرات طریق باندې مجال فتامل گنجائش تا چې مناقش تاسو سره مناقشه وکي فتامل سوچ ہوگا دا اعتراض سے اشاره ده چرته دا خو بیا مجاز ده دا خو بیا حقیقت نشه ځکه انک لا تاتی منابب تضامن انک لا تتمکن من رات الطریق تقدیر په رات الطریق نه دا تتمکن په کیلو وسره دا خو بیا مجاز وکړه جواب دی چې نه کنه هدایت معنی خو مې زړه واخسته زه هدایت معنی چې رات الطریق هو رات الطریق معنی کوم لا تهدی انک لا تتمکن بإرات الطریق هو رات الطریق وایي کنه مجاز خو نه ده خدا سے وایي چې رات الطریق اته مقدور نه ده حقیقتا دا خو حقیقي معنی ده انک لا تهدی من احببت انک لا تتمکن من رات الطریق تقدیر په رات الطریق نه نو مجاز خو نه کړه هغه هدایت باندې میرات طریق وکړه خدا تتمکن نه دی پر رو بسله چې دا زه حقیقت ته اشاره کوم
دا تیرات الطریق حقیقتاً ته نه کیا ځکه حقیقتاً به تیرات الطریق بس کیا چې تا قدرت کې ہوئی کنه اینه کلا ته تمکن من رات الطریق ته قدرت کې نه ده په څنګه تیرات الطریق کې دا اشاعره او طرف نه یو جواب شه وقال المصنف في حاشية الكشاف محاصل وہ دا تفتازانی کلام نقل کړي مصنف نه مراد تفتازانی ده تفتازانی یو بیان کړی ده محاکمه یې کړی ده دواړو مذهبونو کې محاکمه دې ته وایي چې الله تقدیرین یو ټیک بل غلط الله تقدیرین بل ټیک اول غلط الله تقدیرین دواړه ټیک الله تقدیرین دواړه غلط حاصل دا چې مصنف تفتازانی په حاشیه د کشاف کې دا محاکمه کړی ده چې اصل کې دا ہدایت تک نه دا بذات متعدی ګرځي مفعول ثانی ته ا دې الا لام په واسطه متعدی ګرځي چې بذات متعدی لکه اهدنا الصراط المستقیم نام مفعول اول دا ته متعدی بذات ته صراط مستقیم مفعول ثانی ده دې ته متعدی بذات ته اکل دوم مفعول ته په واسطه الا لام سره متعدی لکه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم نو یهدی فاعل الله ده من یشاء مفعول اول ده الی صراط مستقیم مفعول ثانی ده الی په واسطه متعدی ده اکل لام په واسطه لکه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ان هذا القرآن یهدی الناس ده مفعول اول للتی هی اقوم دا مفعول ثانی لام په واسطه متعدی ده دا قرآن پاک سے دا یهدی الناس دا خلق ته ہدایت کی دا مفعول اول للتی یغلارتا یا قوم چې مضبوط لار دا چا صراط مستقیم دا ګوره دوم مفعول ته په واسطه لام سره متعدی ده اکل په واسطه الی سره یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اکل بذات متعدی لکه اهدنا الصراط المستقیم اوس چې دا بذات متعدی وي نو بیا معنا ایصال للمطلوب ده لکه معتزله چې وایي اهدنا الصراط المستقیم یا رب مونږ ورسې صراط مستقیم ته دلته ایصال معنا ده دلته راتو طریق معنا نه ده مونږ ورسوي الی صراط مونږ ورسوي صراط مستقیم ته ایصال معنا دا معنا نه چې مونږ ته وخه صراط مستقیم راتو طریق معنا نه ده اچھا فاسد لام یا الی سره یا کیا دی میسا الی صراط مستقیم بیا په معنا دی راتو طریق سره یا دی میسا خیم میسا تا یا دی میسا ہدایت کې میسا تا کم طرف ته ہدایت تکي الی صراط مستقیم په معنا دی راتو طریق سره یعنی لار ښکاری میسا تا میشا تخکارا کوي صراط مستقیم یا ان هذا القرآن یهدی الناس للتی اقوم خلق ته ہدایت کوي دا قرآن للتی غلارتا هي اقوم نظر ته ہدایت په معنا دی رات طریق سره یعنی خی خلق ته رات اغلار چې اقوام ده خی دا سیادی میشا الی صراط مستقیم میشا تا خی صراط مستقیم اراتو طریق معنا ده اوس محاکمه طریقه دا شو چې کوم معتزله دا وایي چې هدایت باندې ایصال للمطلوب ده خو چې مفعول ثانی ته بذات متعدی شاعر دا وایي چې نه ہدایت من ارات الطریقہ چې مفعول ثانی ته الا لا لام په واسطه متعدی بیا دواړه ټیک دي متزلام ټیک ته ټیک ده چې بذات متعدی بیا من ایصال ده چې په واسطه لا اله سره بیا من ارات الطریقہ دواړه ټیک شو اکه معتزله دا څه وایي چې معنی ایصال للمطلوب ده چې بذات متعدی اشاعره وای څنګه نه معنی مطلقاً ارات الطریقہ کبي ذات یا کایلا لام په واسطه سره مې معتزله ټیک ته دو غلط دي اشاعره غلط دي معتزله صحیح دي چې معنی ایصال ده چې بذات متعدی
او یعنی معتزله داسې وایي چې معنا ایصال د چې بذات متدي اشاعره داسې وایي چې نه معنا ایرات الطریق ته کبي ذات یا کپ واسطه لا اعلان سره بیا دو غلط دي معتزله ټیک دي اکدا سی وی چالي سنت دا وایي چې معنا ایرات الطریق ته چې په واسطه اعلان سره متدي ا معتزله دا وایي چې نه معنا ایصال د مطلقاً کبي ذات یا کپ واسطه لا اعلان سره بیا اشاعره ټیک دي دو غلط دي اکدا سی وی چا شاعر وای چې معنا ایرات الطریق ته خو چې بذات متدي او معتزله وای چې نه معنا ایصال المطلوب ده چې په واسطه لا اعلان سره بیا دواړه غلط دي دا وره قال المصنف فی پحثه کشاف کې ماسلو اصل ده ان تعتداد بنفسه د هدایت بذات متدي کیږي و باللام و بالا و بلام او په الا لام سره متدي کیږي ومنع على الاول منع بنا په اول الايصال ایصال الى المطلوب معنی ده ایرات معنی نه ده ولسانی وسالت ایرات الطریق بنا په دوه مدري ایرات الطریق ته ففهم کې د تفصیل ته اشاره و چې مونږ وکړو